سلامونه یارانو، دا وخت زه موجود یم په ضلع بونیر کې په کوګا کیمپ کې. دا په دې بیکګراوند به تاسو ته دا کورونه ښکاري، د خاورو خټو کورونه دي او ټول چې دی ړنګ بنګ چې دی پراته دي، وران شوي دي. دا وګورئ، دا چې دی ټول دا غزوینو پورې داسې ګیر چاپېره چې دی دا کورونه دي د خاورو، خو دا ده چې دا وران شوي دي. دا د افغانیانو کورونه دلته به چې دی افغانیان پاتې کېدل او ژوند به یې کولو، خو دا دی چې هغې غریبانانو ته چې دی کډې په سر کړلې او بې کوره یې کړو. دا کورونه چې دی دا ولې وران کړي دي، نو دا تاسو کتلی شئ. دا وګورئ، بیا هم زمونږ پښتانه ورونه دي، هر څه چې دي، خو مونږ له چې دی خفګان پکار دی. دا وګورئ، دا غریبانان چې دی دلته به یې ژوند کړی، ښه ډېر وخت به یې تېر کړی ځان له چې دی دا د خاورو خټو دا کورونه دي. ته وګورئ، لکه یقین وکړئ که نه چې زه پکې روان یم، نو دومره لکه داسې خفګان راته محسوسېږي که نه چې زه وایم چېرته کې زما خپل کورونه چا وران کړي دي او زه یې بې کوره کړی یم. داسې راته لګي، ولې چې که تاسو دې ته وګورئ دا د خاورو خټو کورونه چې دی دا به څومره په مشکله به یې جوړ کړي غریبانانو. د هغې نه بغیر بیا به چې دی څومره په مشکله باندې چې دی مطلب دا د خاورو کورونه چې دي دا خټې کولو، بارانونو کې راسسېدلو، نو لکه مطلب ډېر د ضلالت ژوند په دې خاورو خټو کورونو کې. لکه ټیک ته د خاورو په کور کې سکون هم وي، خو د سکون سره سره چې دی که نه خلک پکې ډېر سیوا ستړی شي. لکه ستړی دا چې دا خټې مټې کول او دا راسسېدل په بارانونو کې او مړه ډېرې لانجې. نو دا وګورئ دې کورونو ته، دا هغه کورونه دي چې په دې کې زمونږ افغانیانو ورونو چې دی ژوند به کړی. دلته به چې دی ماشومان رالوی شوي او بیا به غټ شوي، ځان له به چې دی دا کورونه آباد کړي او بیا چې دی غریبانان ته بې کوره شوي هم دي. نو دا ډېر غټ کلی دی، کوګا کې نوم به مو اورېدلی وي. ډېر سیوا کورونه دي، لکه لږ نه ډېر زیات کورونه دي. دا وګورئ، تاسو کتلی شئ. نو بس الله پاک ته خپل رحم وکړي. بیا هم زموږ افغانان چې دي پښتانه ورونه دي او کم از کم د پښتو ژبې ورونه خو هم دي، پښتانه دي، پښتو وایي که هر څه دي. خفګان پې پکار دی بلکل، خو لکه دې ته وګورئ، دې نه به چې دی خویندې میندې دغه شان کړي به یې په سر کړي او لکه سوره په زور زبردستۍ سره به وتي. نو دا وګورئ، خو الله پاک دې وکړي چې هغوی په خپل وطن کې ښه ښکلي آباد شي. څنګه چې مونږ په خپل وطن کې آباد یو، نو الله دې کړي چې هغوی هم په خپل وطن کې آباد شي. مونږ به ورله دوا کوو، نور خو څه نه شو کولی، خو دومره ده چې دوا به ورله کوو که نه. نور خو چې دی مونږ پښتانه خو همیشه چې دی بېوسه یو په خپل خاوره کې چې دی زمونږ په خپله نه چلیږي، نو دغه خبره بل چاله به څه وکړو. نو دا هغه کوګا کیمپ دی کوم کې چې دی زمونږ افغانانو ورونو ژوند کړی او بیا چې دی دې ځای نه وباسلې شوي دي او خپل وطن ته چې دی ډېر په ضلالت سره واپس تللي دي. نو دا هغه کیمپ دی کوګا کیمپ. دا ویډیو چې ده که دا خوښه شوي وي نو لازم چې دی مخې ته یې سره شیر کړئ او افغانان ورونه چې کوم دي نو زما د طرفه هغوی ته دا پیغام دی چې خیر خفګان مه کوئ او انشاءالله الله پاک په خپله خاوره باندې آباد کړي او څومره چې انسان په ژوند کې ذلیله کېږي دومره چې دی الله پاک د هغه دپاره ډېر سخت ښه چې دی په را روان وخت کې ایښي. نو انشاءالله دلته کې خو چې دی د دې خاورو خټو په دې کورونو کې به هم ژوند کړی، خو خیر دا چې کوم په خل باندې پراته دي نو انشاءالله چې الله پاک به چې دی تاسو په محلونو کې نوی نسل به در رالوی کړي او الله به دله محلونه انشاءالله درکړي. نو دا نننۍ ویډیو هم خوښه شوي نو دا سره لازم مخې ته شیر کړئ او که زمونږ پیج چا نه وي فولو کړی پیج د سره لازم فولو کړئ. اوس به مونږ ځو له دې ځای نه مخکې به خپل سفر کوو، بیا به تاسو سره انشاءالله مزید ښکلې ویډیو شیر کوو. خو دغه پورې مخامخ وګورئ دغه هم کورونه دي، خو لکه بیا چې ټایم ډېر لګي خو دا مې توښول. نو انشاءالله مزید مونږ به اوس داسې ځو چنګلۍ ته، بیا چې هلته کوم تاریخي او ښه ځایونه دي هغه به درته ښیو.